ټول ناول د الله رب العالمین معرفت، الله رب العالمین فجاندل. امام فیروز آبادی رحم الله ذکر کوي چې معرفت دې ته ویل کېږي ادراک الشیء بالتفکر وتدبره، د سیز فجاندل په تفکر باندې، په فکر باندې، په تدبر باندې، په سوچ سره. نو الله رب العالمین پیژندل کېږي په تفکر سره، تدبر سره، او ظاهری په اعضاء باندې د الله رب العالمین تابعداري کول، د الله تعالی صفاتونه پیژندل په زړه کې، په دماغ باندې، دا ټول د الله تعالی معرفت ته، او د الله رب العالمین د احکامات او د الله رب العالمین د قانون لاندې ژوندۍ تیرول دا هم د الله تعالی معرفت ته. د الله تعالی صفات پیژندل د الله تعالی معرفت ته. لکه خالق بكل شيء هو الله، د هر یو سیز خالق چې دی نو هغه رب العالمین دی. ځمکه، اسمانونه، غرونه، دریابونه الله رب العالمین پیدا کړي دي. عالم بكل شيء هو الله، په هر یو سیز باندې پوهه ذات هغه رب العالمین دی. د هر یو سیز نه خبر هغه رب العالمین دی. رازق بكل شيء هو الله، هر یو سیز ته رزق ورکون کې ذات هغه رب العالمین دی. د هر یو سیز مالک او اختیارمن چې دی نو هغه الله رب العالمین دی. د دې وجه نه الله رب العالمین پیژندل پکار دی، او د الله رب العالمین قدرتونه پیژندل پکار دی. الله رب العالمین قرآن مجید کی صفت کړل د اولی الباب، څوک د عقل خوندان دی. الله رب العالمین فرمایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، دا خلق دی چې الله رب العالمین پیژني، د الله رب العالمین یاد کوي، د الله رب العالمین ذکر کوي، په ناسته باندې، په ولاړه باندې ډړې وهلي د الله رب العالمین ذکر کوي، او دا وایي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، الله تعالی ته چې د هر څه پیدا کړی، الله تعالی دا ته باطل نه پیدا کړ. نو ټول نه مخکې د الله رب العالمین معرفت، د الله رب العالمین پیژندل دا زموږ لپاره ضروري دي چې الله رب العالمین موږ او پیژنو، نو موږ ته د الله تعالی عبادت کول آسان شي. چې الله رب العالمین موږ او پیژنو، د الله رب العالمین په خبره باندې او د الله رب العالمین په حکم باندې عمل کول به موږ ته آسان شي. چې الله رب العالمین موږ او پیژنو، نو ځان به د ګناهونو نه، د خطاګانو نه ځان ساتل، او ځان کې د الله تعالی نه ير راوستل. الله تعالی به موږ ټول کې خوف راولي او تقوا به موږ کې الله تعالی پیدا کړي. دا چې نو دا به آسان شي، او نیکی ګټل